أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن به زه هم د سریو ذکر کوم. کم مواد چې ما سره دی په دې کې د مکې د فتح نه مخکې د دغو سریو ذکر هم ملاویږي. مختصر شان ذکر دی او د نه پس په بل مضمون بیانوم. د ابو قتاده انصاري د سریه ذکر ملاویږي چې د خزره طرف ته وه. دا سریه د شعبان په میاشت کې په 8 هجري کال کې شوې وه. د دغه سریې امیر ابو قتاده و. خزره د مدینې نه په شمال مشرق کې د بنو محارب ځمکه شمېرل کېده. دا د تهامه علاقه هم منل کېده چې په نجد کې شامله ده. دلته د بنو غطفان یو خاخ اوسېدو او بنو غطفان د اسلام دشمنۍ طرف ته رجحان لرلو مسلسل او د مسلمانانو ته د نقصان رسولو یو مکاوي د لاسه نه پرېښوده. په نجد په علاقه کې خزره کې چې کم د بنو غطفان خلک اوسېده هغوی د مدینې د ریاست خلاف شر خورولو کې مصروف وو. حضرت عبدالله بن ابي حضرج اسلمي روایت دی چې ما د حضرت سراقه بن حارثه لور سره واده کړی او دوی د بدر په جنګ کې شهید شوي وو او ما ته دنیا نه جسم ترلاسه شوي دي. د هغې په څیزونو کې د دغه مرتبې نه زیات بل څه څیز ما باندې نه دی ګران. ما د هغوی مهر 200 درم مقرر کړی و. ما سره نور سم نه و چې ما هغې له ورکړی وی. نو ما وی چې دغه مهر ادایګي د خدای او د هغه رسول به کوي. زه د نبي کریم خدمت کې حاضر شوم. هغوی سره مې خبرو وکړه په دغه خبره. نو رسول کریم راته وفرمایل چې تا څومره مهر مقرر کړی دی. نو ما ورته وویل چې 200 درمو یا رسول الله په دې کې زما مدد وکړئ. رسول کریم وفرمایل چې لا خو ما سره څه نشته چې زه ورسره ستا مدد وکړم، خو زما اراده ده چې زه ابو قتاده به یو څو کسانو سره یو سریې ته لېږم. آیا ته هغې له تلل غواړې؟ نو امید زه دا لرم چې خدای پاک به ستا د اهلیې مهر د غنیمت په طور تاله درکړي. نو ما وویل چې ټیک ده. بیا موږ راووتو او موږ ټول 14 کسان وو. حضرت ابو قتاده زموږ امیر وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم موږ د نجد طرف ته د غطفان قبیلې طرف ته لېږلي وو او هغوی موږ ته فرمایلي وو چې د شپې به روانېږئ او د ورځې به پټ اوسئ او حمله به ناڅاپي کوئ او ښځو ماشومان به نه وژنئ. او بیا موږ ووتو تر دې چې د غطفان یو طرف ته موږ ورسېدو او چې کله تیاره شوه نو ابو قتاده یو خطبه ویلې وه او موږ ته وصیت کړو چې خدای پاک نه به ویریږئ او د 2 کسانو جوړه کو دا وی چې هر تند د خپل ملګری سره وی جداګیږي د تنه نه اندر دې چې هغه شهید کړی شي یا دغه خبر د مال راوړي او یو داسې تند مال را نشي
چې زه چې ته بیا پښتون کوم هغه د ما د وجود بل نه خبر نه یم نو ضرور به یو ځای اوسئ چې کله زه تکبیر وایم نو تاسو هم تکبیر وایئ او چې کله زه حمله وکړم تاسو به حمله کوئ او تعقب کې به لرې پورې نه ځئ زیات تعقب به نه کوئ که دشمن وتښتي نو پرېږدئ چې وتښتي موږ د هغه ځای کې چې کوم موجود خلک وو د هغوی محاصره وکړه او حضرت ابوقتاده خپله توره د نیام نه راوویسته او تکبیر ووایي او موږ هم خپلې تورې د نیام نه راوباسلې او د هغوی سره موږ تکبیر ویلی او په هغه خلکو باندې بیا موږ حمله وکړه وایي ناڅاپه ما ولیده چې پای کې یو تن دی د اوږد قد هغه توره په لاس ورو ورو را روان و دی وی چې یا مسلمانانو راشي د جنت طرف ته نو زه د هغه پسې شوم هغه کافر و د طنز په انداز کې هغه دا خبره کوله چې جنت ته پکار ده نو راشي د جنت طرف ته هغه جنت یو موږ پورې ټوکې کولې نو زه پوه شوم چې هغه به واپس راځي نو زه ورپسې وروتم زما ملګري ما ته وی چې لرې لاړ نه شي زموږ امیر موږ منع کړي وو چې د لټولو لپاره به نه وځئ نو بهرحال وي ما هغه بیا مونته او د هغه ملا چې بربنډه وه هغلته ما یو غشي وویشتو هغه بیا وویل چې مسلمانان جنت ته راجوخ شه بیا په طنز کې ویلې نو بیا ما د هغه طرف ته غشي وویشتو هغه مې ووجلو ما د هغه توره واخیسته زما ملګري ما ته اواز کولو چې ته چېرته لاړې او قسم به خدای زه د ابوقتاده طرف ته ورغلم نو هغوی ما نه ستاسو باره کې تپوس وکړو ما ورته وویل نو ما ورته چې آیا امیر زما باره کې تپوس وکړو نو هغوی وی چې او هغوی ما ته او تا ته غوسه وو هغوی وی چې هغه ما ته وویل چې مسلمانانو د غنیمت اموال راغونډ کړي دي او د هغې چې کوم لوی خلک وو د سر کسانو هغې وجلي دي نو زه حضرت ابوقتاده له ورغلم او ما هغوی زه ملامته کړم ما ورته وویل چې ما یو تن وجلی دی او معامله داسې وه او داسې هغه وی بیا موږ څاروي د ځان سره کړو او ښځې م تورې کې زموږ تورې هغې سره ځوړندې ویسار شو نو زما د اوښې نه قطرې بهېدې یو ښځه چې د اوسۍ په شان دی بار هغې بهر شاته کته او جړلې نو ما وی چې څه ګورې نو هغې چې قسم په خدای زه یو تن ګورم او که هغه ژوندی وي نو هغې به موږ تاسو نه بچ کړې بوتلې به وو نو زما زړه کې دا خبر راغله چې شاید دا هغه دی چې کوم تن چې ما وجلی دی دا د هغه توره ده چې پالان سره ځوړنده ده نو هغه وی چې قسم په خدای که دا د هغه د تورې نیام دی د هغه سره د هغې د تورې نیام مو نو هغې کې داخل که وګوره که ته رښتونې یې نو ما چې داخل که نو هغه پې پوره راغله نو ښځه بیا ډېر وژړل او بیا موږ رسول کریم په خدمت کې اوښان او چیلې راوړې او د یو روایت مطابق صحابه په دغه مهم کې 15 شپې بهر وو او 200 اوښان او 1000 چیلې او ډېر ګڼ شمېر قیدیان هغوی راوستي وو ځان سره خمس بیل کړی شو او هر چا په برخه کې 12 اوښان راغلي وو یو اوښ د 10 چیلو برابر ګرځولی شوی او د یو بل روایت مطابق په دغه سریې کې 200 اوښان 2000 چیلې او ډېر ګڼ شمېر قیدیان غنیمت کې راغلي وو بیا یو ذکر دی د حضرت ابوقتاده د سریې د اعظم واده طرف ته د روجې په میاشت کې په 8 هجري کال کې په جنوري 613 کې شوې وه اعظم د مدینې نه 6 میله په فاصله د مشرق طرف ته نجد په علاقه کې یو وادي دی چې چېرته چې د غطفان یو خاک بنو اشجع آباد و او د دغه سریې سبب دا و چې کله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې د فتح لپاره د مکې طرف ته تلو اراده وکړه نو رسول کریم حضرت ابوقتاده د اعظم د واده طرف ته روان کړي وو چې د مدینې نه مشرق طرف ته ده او د مکې نه د جنوبي طرف ته چې ځکه دې لپاره چې خلک د داسې پوه شي چې رسول کریم د روانګي د مکې طرف ته نه بلکې د اعظم طرف ته به وي او د یو روایت مطابق د دغه سریې قائد حضرت عبدالله بن ابي حذر وو
د حضرت ابو قتاده سره اته صحابه وو چې پکې یو حضرت معلم بن جسامه لیسی وو او حضرت عبدالله بن ابي حذر بیانوي چې کله موږ وادي اعظم ته ورسېدو نو هلته عامر بن عزبه تشریحي زموږ د خوا نه تېر شو او هغه چې د هغې له خوا نه تېرېدو نو د اسلامي طریقې مطابق ورته سلام وکړو د خطن نو ځکه مسلمانانو په هغه باندې لاس اوچتولو او نه بیا ګریز کړی و ځکه چې سلام هغه کړی و اسلامي طریق خو همدغه دی خو د حضرت معلم د هغه تن سره مخکې نه څه جګړه وه نو ځکه هغوی په عامر بن عزبت باندې حمله وکړه هغه یې ووژلو او د هغه سامان او اوښې په خپل قبضه کې واخیسته د هغې نه علاوه یوې ډلې سره هم صحابه نه مخ شوي ځکه چې هغوی صرف د مشرکانو د پام ګرځولو لپاره پام غلطولو لپاره لېږلي شوي وو نو ځکه صحابه بیا هلته نه واپس شو او دغه دوران هغوی ته خبره میلاو شو چې رسول کریم د مکې طرف ته روان شوي دي نو ځکه دوی بیا هغه طرف ته تاو شو تر دې چې په لاره کې بیا دوی رسول کریم سره میلاو شو چې کله دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورسېده نو د هغه قتل چې کوم دوی کړی و ټوله واقعه هغوی ته واوروله نو تاریخ په کتاب کې دا لیکلي دي چې دا آیت نازل شوی و تبتغون عرض الحیات الدنیا وعند الله مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم یعنی یا خلکو چې ایمان هم راوړی دی تاسو چې د خدا پاک په لاره کې سفر کوئ نو ښه تحقیق کوئ او څوک چې تاسو ته سلام وکړي نو هغه ته دا مه وایئ چې ته مؤمن نه یې که تاسو د دنیا د ژوند اموال غواړئ نو خدای پاک سره د غنیمت کثیر سامانونه دي او دې نه مخکې تاسو همدغه شان وئ خو بیا خدای پاک په تاسو فضل وکړو نو تاسو ښه تحقیق کوئ یقینا تاسو چې څه کوئ خدای پاک د هغه نه ډېر خبر دی یعنې دې نه منع کړی شو چې څوک چې درته سلام وکړي نو هغې سره بیا څه تعرض نه لرئ یعنې څه سختي به ورسره نه کوئ وجنئ بیا نه یا سزا به ورله نه ورکوئ دا غزا لکه څنګه چې بیان شوی دی چې په اتم هجري کال کې شوی وه خو دا آیت چې کوم دی دا د سوره نساء آیت دی او روایت دا په سیرت ابن کثیر کې لیکلی شوی دی او سوره نساء باره کې زیات اتفاق هم دغه دی چې دا د هجرت 3 یا 5 کال ترمنځ نازل شوی و نو دا کېدی شي چې دغه واقع نه خبرېدو نه پس رسول کریم دغه آیت ویلی وي او د ناپسندیدګۍ اظهار فرمایلی وي خو بهرحال د خبرې نه هغوی بیا منې کړي وو د دغه آیت په حواله دې نه پس به اوس آینده انشاءالله امید دی چې د مکې د فتح ذکر به شروع کېږي دا وخت به زه اوس د جومات د یو ډېر زبرګ او لوی عالم د خلافت فدایي د دین بې مثله خادم ذکر به کوم د دې تېرو ورځو کې وفات شوي دي همدغه شان یو بل فدایي مخلص احمدي چې اسیر وو هملته هغوی وفات شوي دي په اسیرۍ کې او چې کوم شواهد دي نو هغې نه همدا معلومیږي چې په دغه لحاظ د هغوی رتبه د شهادت ده نو بهرحال وړومبی ذکر دی د مکرم سید میر محمود احمد ناصر صاحب چې د حضرت سید میر محمد اسحاق صاحب رضی الله تعالی عنه زوی وو دوی تېرو ورځو کې د 96 کال عمر کې وفات شوي دي انا لله و انا الیه راجعون دوی د حضرت اما جان د حضرت نصرت جهان بیگم ورارو وو او د حضرت مسلم موعود او د حضرت مریم صدیقه صاحبې زوم وو او لکه څنګه چې مخکې مې وویل چې د حضرت میر محمد اسحاق صاحب زوی وو او د دوی د والدې نامه صالحه بیگم صاحبه وه دوی د حضرت میر ناصر نواب صاحب نوسی وو او د دوی د والدې نامه هم صالحه وه چې د حضرت پیر منظور محمد صاحب لور وه
چې د حضرت صوفي احمد جان صاحب لدھیانوي زوی وو. سید محمود احمد صاحب ابتدایي تعلیم په قادیان کې ترلاسه کړی وو او بیا پنجاب یونیورسټۍ نه بي اے کړی وو. په مارچ کال 1944 کې د خپل والد د حضرت سید میر محمد اسحاق صاحب د وفات په ورځ دوی ژوند وقف کړی وو. د دوی زوی ګران محمد احمد صاحب ماته لیکلي چې په 19 مارچ ته به دوی ډېر د اهمیت ورځ ویله او دوی نه چې تپوس وکړی شو چې ستاسو په خیال دا ولې اهمیت لري دا ورځ، نو هغوی وویل چې په دغه ورځ زما د والد وفات شوی و او حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ هغه ټوله ورځ زموږ کور کې تېره کړې وه، بلکې منځونه یې هملته د منځونه امامت یې هملته کړی و او یو مختصر تقریر هلته کړی و. حضرت مسلم موعود چې پکې د میر صاحب د دیني خدماتو د هغوی د وقف د روح د علمیت ذکر یې کړی. نو میر محمود احمد صاحب وایي چې دا چې ما واورېده نو زه ودرېدم هملته ما حضرت خلیفة المسیح ثاني ته وویل چې حضور زه هم وقف کوم ژوند. نو په دې په حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ باندې کیفیت د هغوی ډېر جذباتي شوی و او هغوی د دغه خبرې ډېره ستاینه کړې وه. هغه وخت د سید میر محمود احمد صاحب عمر 14 کاله و او بیا دغه لوز هغوی داسې پوره کړو چې ډېر کم مثالونه یې میلاویږي. د جومات خدمات چې کوم هغوی کړي دي هغه څه دغه شان دي. کال 1954 نه تر 1950 پورې هغوی دلته انګلستان کې وو او د مبلغ په طور هغوی کار کړی وو. همدغه دوران SOS اورینټل سکول آف اورینټل افریقن سټډیز کې د حضرت مسلم موعود په حکم هغوی تعلیم هم ترلاسه کړی وو. حضرت خلیفة المسیح رابع رحم الله تعالی سره دوی یو ځای سبق وی. څه موده دوی د لندن میشن د سیکرټري فرایض هم ترسره کړي وو. کال 1955 نه تر 1950 پورې په وکالت دیوان کې رزرو مبلغ په طور باندې وو او بیا کال 1960 کې په جامع کې د استاد په طور باندې د دې تقرري شوی وه. تر کال 1988 پورې دوی دا فرایض ترسره کړي. بیا کال 1988 نه تر 82 پورې په امریکا کې مبلغ وو. د 82 نه تر 86 پورې سپین کې دوی ته خدمت توفیق ملاو شوی دی. 86 نه تر 89 پورې د وکیل تصنیف کار دوی کړی دی او 86 نه تر 2010 پورې په د جامعه احمدیه ربویه د پرنسپل په طور باندې د خدمت توفیق دوی ته ترلاسه شو. دغه دوران په کال 1994 واخله تر جولای 2001 پورې وکیل تعلیم هم دوی وو. همدغه شان د ریسرچ سیل انچارج هم وو، د واقع سلیب انچارج وو چې کونسل د دغه انچارج وو او کال 2015 پورې د نور فاونډیشن چې کله په کال 2015 کې د نور فاونډیشن قیام چې کله په عمل کې راغلو نو د هغې صدر دوی مقرر شو تر اخره پورې په دغه خدمت دوی مامور وو. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ دوی په 3 جون کال 1962 د مجلس افتاء ممبر مقرر کړي وو. نومبر کال 1992 پورې دوی د دې ممبر وو. آینه پس د دسمبر کال 1989 کې د یو ځل بیا خلیفة المسیح رابع دوی د افتاء ممبر مقرر کړي وو او تر ژونده پورې دوی په دې قایم وو. خدام الاحمدیه کې هم په مختلفو حیثیتونو کې د خدمت توفیق دوی ته ملاو شوی د محتمم په طور، د نائب صدر په طور. په علمي میدان کې هم د هغوی ډېر خدمات دي. وسیع قرآن کریم د خلیفة المسیح رابع چې کومه ترجمه ده نو د هغې په تیاری کې هم دوی ډېر معاونت کړی وو او د دې ذکر حضرت خلیفة المسیح رابع هم فرمایلی دی او د تشکر اظهار فرمایلی دی. او چې کوم معاونین و د ربویه د هغې په ذکر کې چې پکې صوفي بشارت الرحمن صاحب، مولانا ابوالمنیر نور الحق صاحب، سید عبدالحی صاحب، مولانا دوست محمد صاحب، جمیل الرحمن رفیق صاحب وغیرہ د خدمت توفیق ترلاسه شوی وو. په پای کې هغوی دا هم فرمایلی وو چې میر محمود احمد صاحب هم په دې کې شامل وو او د خدای پاک په فضل هغوی مسلسل وي دا خلک ما سره شامل وو او د دوی شکریه هم ادا کړې ده. د صحیح سته مکمل اردو ترجمه کولو نه پس ته د مسند احمد بن حنبل ترجمه روانه وه
همدغه شان د صحیح مسلم شرح هم جاری وه. شمال ترمذي ترجمه هم هغوی کړې ده. د بایبل باره کې بې شمېره علمي مقالې دوی لیکلي دي. مختلفو اخبارونو په رسالو کې دا چاپ شوي دي. په بایبل کې د استثناء او اناجیلو کې د دریو تفسیر دوی لیکلی دی. همدغه شان د مسیح کفن مرهم عیسی او د حضرت مسیح علیه السلام د هجرت باره کې ډېر د اعلی درجې دوی تحقیقي کارونه کړي دي. د دوی مطبوعه او غیر مطبوع چې کوم کتابونه دي او مواد دی نو هغه دا دی: سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم، کان خلقه القرآن، درې حصے دي د دې. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें दामियो दे. उम्दगा शान यो उड़ू की शान किताब दे 365 दिन 365 ورځې د موزه پس د درس لپاره د هر ورځ درس د انتخاب لپاره. بیا یو دی فلسطین سے کشمیر تک د حضرت مسیح موعود علیه السلام د تحریراتو په رڼا کې سیرت النبی هغوی د سیرت النبی مواد هغوی راغونډ کړی دی. دا لا غیر مطبوع دی. د صحیح بخاري نه هغوی انتخاب کړی دی. د ځینو ناوینو تربیتي ناوین دي. همدغه شان چې کله یو ځل پوپ سوال پورته کړی و، پخوانی چې کوم پوپ و دغې هم هغوی رد کړی دی. د مسجد بشارت سپین د سکي بنیاد په موقع چې کوم د بنیادي کاڼې و ورباندې حضرت خلیفة المسیح ثالث دعا کړې وه، نو هغه کاڼې هم حضرت محترم میر صاحب اوچت کړی و. همدغه شان د مسجد بشارت سپین د افتتاح په موقع دې ته او د دې اهلیې ته د خدمت موقع ملاوه شوې وه چې ذکر حضرت خلیفة المسیح رابع هم فرمایلی و. کال 1955 کې د جلسه سالانه د افتتاح په موقع حضرت خلیفة المسیح ثانی د نکاحونو اعلان فرمایلی و. 8 نکاحونه و ده پکې د امیر محمود احمد صاحب نکاح هم و چې حضرت خلیفة المسیح ثانی خپل د لور احمد المتین صاحب سره تړلی و. او په دې کې حضرت خلیفة المسیح ثانی فرمایلی و چې د عامې طریقې مطابق خو نکاح په 29 دسمبر کې ده، خو په دغه نکاحونو کې څه مستثنیات هم شته. یو خو دا چې یو نکاح زما د خپلې لور دی د احمد المتین چې سید میر محمود احمد ابن میر محمود اسحاق سره کېږي لګیا دی. او بیا د دې تفصیل دا بیان کړی دی هغوی چې محمود احمد دا وخت په لندن کې په BA کې سبق ویل لګیا دی. او که خدای پاک خیر ولرلو نو اراده ده چې بل کال مئی کې به هغوی به واپس راشي. زه ما خپل 3 ماشومانو چې کوم ماشومانو ذکر هغوی کړی دی بیا هغوی ذکر هغوی کړی دی. بیا وایي چې محمود احمد چې زوم مې دی او د هغې نامه یې واخیسته. بیا چې میر محمود احمد چې زما زوم دی او داود احمد چې هغه هم زوم دی او طاهر احمد چې د ام طاهر مرحومې زوی دی د حضرت مسیح رابع ذکر هغوی کړو. مال تفریح دي دې لپاره چې هغوی دلته تعلیم وکړي او آینده د سلسلې خدمت وکړي. بیا تاکید هغوی ته دا دی چې په انګریزۍ کې د لیاقت ترلاسه کړي. بیا هغوی فرمایي چې که انګریزي تعلیم ښه ترلاسه شي نو چونکې دا 3 واړه مولوي فاضل دي او عربي تعلیم هم د هغوی ډېر اعلی دی، نو که انګریزي تعلیم هم اعلی شو نو د قرآن ترجمه او د حضرت صاحب کتابونه یا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو ترجمه په انګریزۍ کې به هغوی د ترجمه کولو کې هغوی د سلسلې په اشاعت کې مدد کولی شي. او بیا هغوی فرمایي چې داسې ریویو اف ریلیجن هم د دغه خبرې احتیاج لري چې د دې هم څه یو ښه او لایق ایډیټر وي. او په دغه غرض ما خپل ماشومان ته پرېښي او په دغه بیماریو په کمزورۍ کې دومره اخراجات زغمل چې 3 بچي دلته سبق وي او 2 زومان ګران دي. خو ما دا وګڼل چې د جومات چې کومه ګرانه ده هغه زما د جومات تکلیف زما د تکلیف نه لوی دی. حضرت مسلمو ته همیشه دا خیال و چې جومات د خاطر هر قرباني کول پکار ده. نو ځکه هر قسمه قرباني به هغوی خپل مال وخت او خپل ماشومان به هغوی قربان کړي دي. حضرت خلیفة المسیح ثالث په کال 1982 کې د هغوی د ټولو نه مشري زوی نکاح تړلی و او په دې کې د سید میر محمود احمد صاحب ذکر هغوی کړی و د میر محمد اسحاق صاحب د اولاد په ذکر کې.
هغوی فرمایل چې خدای پاک د دې دعاګانې اورېدلې وي د حضرت میر محمد اسحاق صاحب او ځان لپاره د هغې مینه چې هغې لیدلې وي نو خدای پاک چې د حضرت میر محمد اسحاق مینه چې ځان لپاره ولیده نو خدای پاک د هغوی درې واړو زامنو ته د وقف توفیق ورکړو د درې واړو طبیعت د یو بل نه مختلفه دی لکه څنګه چې هر انسان د بل نه مختلفه وي خو په دغه څیز کې چې تر څو چې ما هغه ورکړی دی حضرت المسیح صلی فرمایي چې تر څو چې ما هغه ورکړی دی نو په دې درې واړو کې یو څیز دی او هغه دا چې خدای پاک چې ولسونه ورکړه نو په هغې باندې صرف انسان ته دا نه چې راضي کېدل پکار دی بلکې په خوشحالېدل پکار دي صرف دا نه چې راضي اوسېدل پکار دي بلکې په خوشحالۍ راضي کېدل پکار دي فرمایي چې سید میر داود احمد صاحب د خپل رنګ وو خو داسې سپایي کې وو او میر مسعود احمد نن سبا ډېرې مودې راځي په ډنمارک کې د تبلیغ کار کوي هغوی د خپل رنګ دي خو داسې سپایي کې هم شته او د هغوی کشر ورور میر محمود احمد چې د چا د زوی د نکاح اعلان به زه کوم هغوی د خپل رنګ واقف زندګي دي خو دا ټول سیس په هغې کې دا سیس په دې ټولو کې یو شان دی په دې ټولو کې چې په خوشحالۍ اوسېدل او چې جومات چې ورله څه ورکړي هغه قبلوي او هېڅ قسمه مطالبه نه کول فرمایي چې د هغې د پلار دغه ورثه په پوره نسل کې مخکې روانه ده خدای پاک د حضرت مامو جان د رضی الله تعالی عنہ په اولاد یعنې د میر اسحاق په اولاد باندې ډېر فضل کړی دی او د دغه په وجه جومات لپاره دا چې کومه نمونه قایمه شوې ده او د جومات مخې ته د هر حل کې داسې حشاش او بشاش مخونه چهرې مخامخ راغلي دي چې هر وخت د خدای پاک شکرګزاره بندگان دي ته جوړېدي شي دي داسې دي چې د خدای پاک شکرګزاره بندگان دي او د خدای پاک د هم ترانې وایي د خپل ژوند تیری او بیا هغوی مخکې دعا ورکړې ده چې دعا کړې د هغې لپاره چې را روان نسل دی دغه څیزونه ترلاسه کړي د شعر و شاعرۍ سره هم دوی شوق لرلو او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کلام محمود اشعار خو دوی ته ډېر یاد ویل الله په خپله هم دوی نظمونه وی او یو ځل هغوی خپل یو مربیانو ته چې جامعې ته راتلل غواړي هغې لا راغلي نه دي او د مربي جوړېدو ته خواهش لري هغې ته دا نصیحت کړی و او لای عمل یې ورکړی و چې ډېر ښه لای عمل دی د مربیانو ته دا مخامخ ساتل پکار ده ځان ته چې هر تن ته چې جامعې ته راتلل پکار دی او چې کم راغلي دي هغې ته هم لومبۍ خبره خو دا چې هر ورځ سهار 3 بجې د پاسي او د چردام نه کوي د پاکستان د وخت مطابق همدا وخت جوړېږي د تهجد او تهجد دی کوي او هر ورځ 15 وخته لمونځ په جومات کې سره د جمع کوي او هلته ربوی کې چې کوم اوسېدونکي دي هغې ته نصیحت کړی دی چې کم از کم چې یو مونځ په مسجد مبارک کې دی کوي او بیا هر ورځ د خدای پاک د رضا له خاطره د رسول کریم له محبت لپاره د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مینې لپاره د خلافت د مینې لپاره دی دعا دی کوي او پنځمه دا چې تسبیح درود شریف استغفار د خپل شعر کې شپږمه خبره ده چې حضرت صاحب د وخت خلیفه په خدمت کې د مینې او د عقیده جذباتو سره د دعا خواست دی کوي خط لیکي اومه خبره ده چې خپل موجوده فرایض دی او ذمہواری د په احسنه طریقه پوره کوي او تمه دا چې خپل د مور پلار خدمت دی کوي او که هغوی لرې دي نو دعاګانو کې د یاد ساتي نهمه خبره ده چې د قرآن لفظي ترجمه او بامهارت ترجمه د زده کړې کوشش دی کوي لسمه ده چې روحاني خزاین د کم از کم 3 ځله لولي او یو لسمه خبره ده چې روزانه الفضل او یو عام اخبار د لولي او هر ورځ د خدمت خلک کم از کم یو کار هر ورځ د خدمت خلک یو کار د کم از کم ضرور کوي د دوی زوی سید غلام احمد فاروق صاحب لیکلی دی د دې باره کې دا یو څو خبرې به وړاندې کړم چې زموږ والد صاحب خدای پاک سره چې کومه مینه کوله د دې اظهار به د دې لمونځونه او د ذکر الهي نه کېدو د دې لمونځونه حضوري ما هم لیدلی دي په جومات کې یو طرف ګوټ کې به دوی لګېدلي وو په کم خشوع خضوع چې به دوی لمونځونه کول او چې کوم کورونه به دوی په کور کې کول نه خو به وو هغې نه خو موږ خبر نه یو خو بهر هم د دوی یو عجیبه کیفیت به و د لمونځ دوران او داسې فطري او بې تکلفه تعلق و چې د خلکو مخې ته به د هغې اظهار نه ګڼلو خو بیا هم ځینې وخت اظهار وشي او خلکو به په خپله دا نوټ کړه
مثال په تور هغوی دا هم لیکلي چې زه مثال په تور دوی دا هم لیکلي چې زه د والد صاحب نوټبوک ګورم نو هر ځای کې راته الله لیکلی ښکارېده او غور چې مې وکړو معلومه شوه چې دوی به چې کله هم په خپل په قلم کې روشنایي ډکوله سیاهي نو وړومبی لفظ به الله لیکل او دغه شان په ځینې ورقونو یا په ډایرۍ کې په ډېرو سطرونو کې صرف د خدای پاک نوم لیکلی شوی دی او په آخري چې کوم کلونه و د ژوند د خپله کمره کې یوه فقره لیکلې وه چې اے میرے الله تیامونو ما د دې مطلب ته پوښتنه نه وکړو دوی چې دا د تالوي ژبې لفظ دی او مطلب یې دا چې خدای پاک زه تا سره مینه کوم او یو حمد باری تعالی باندې د دې نظم و چې شعر دا ہے چې مجھ کو حاصل رہے مجھ کو دائم ملے تیرا دیدار بھی تیری گفتار بھی د بیمارۍ په ورځو کې یو ځل د دې د اپنډکس اپریشن وشو نو د السلام علیکم آواز ورله ورغلی و نو صحتیاب شوي و د دې د عبادتو د مزونو فلسفه هم تعلق بالله سره تعلق لرلو او دا دواړه بېلې دې نشو ډېر ځل به یې ماته به د تهجد په مونځ کې د دعا طریقه ښودله چې مخکې د خدای پاک حمد او د تعلق بالله لپاره دعاګانې زه کوم او یو ورځ وې چې ماته وې چې زه روزانه په تهجد کې د خپل تره یعنې ډاکټر سید میر محمد اسماعیلي صاحب رضی الله تعالی عنه د نظم شعرونه وایم چې هغوی د تم په عنوان لیکلی و وړومبی شعر دا یې چې علاج درد دل تم ہو ہمارا دل ربا تم ہو تمہارا مدعا ہم ہے ہمارا مدعا تم ہو زما د زړه د درد علاج ته او زما دل ربا ته ستا مدعا مونږ یو او زموږ مدعا ته په تهجد کې د دعا طریقه ما هغوی ښودلې وه چې په اختصار مې وړاندې کړم هغوی وې چې د حمد باري او د درود شریف نه پس د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د هغوی آل او خلفاء او حضرت مسیح موعود علیه السلام په آلو د حضرت مسلم موعود د هغوی په آل باندې بیا بیل او بیا په خپل نیکه او حضرت میر ناصر نواب نه به شروع کړه او درجه په درجه به بیا لاندې راتله په خپل اولاد کې ټولو نه مخکې د خپل لور لپاره بیا به د زامنو لپاره دعا کوله د حقوق العباد ادایګي هم هغوی اصل ذریعه د حقوق العباد د ادایګي دعا ګڼله خلافت سره به د هغوی مینه ظاهرېده خو د ټولو نه زیاته مینه هغوی رسول کریم سره لرله هغې سره عشق لرلو د هغې د رسول کریم د سنت اتباع کوشش به یې کول په وړو وړو خبرو کې به یې د اظهار کېدو دی وی د دې ځای چې د دې یو ځل چېرته دی په یو کرسۍ ناست و زه په بل کرسۍ ناست وم په اضطراب پاڅېدم هغوی له مې کرسۍ خالي کړه خو هغې پې کېنناسته چې رسول کریم منې کړي چې داسې څوک د خپل ځای نه پاڅول او بیا په خپله په هغه ځای کې کېناستل نو بېشکه ته زما زوی خو رسول کریم د سنت خلاف دا خبره ده بل چا په کرسۍ باندې د ناست لپاره قبضه کول ځکه زه به نه کېنم او دغه شان لارې ماجد له راتله به نو سلام کې به د اولیت هغوی کوشش کولو د جمعې په ورځ د جمعې مونځ نه پس او د مازدیګر مونځ نه پس به دعا کې به مشغوله و دا خبره به ناخوښوله چې څوک هغوی سره ملاوېدو هم راشي دغه دوران ځکه چې رسول کریم نه فرمایلي چې دا د دعا د قبولیت وخت دی نو چې موږ ماشومانو به بیا دې نه ګریز کولو چې د هغوی په دغه وختونو کې ورشو د رسول کریم په یوم ولادت او په یوم وفات او د حضرت مسیح موعود علیه السلام په یوم ولادت او په یوم وفات به په تاکیدي طور هغوی د درود شریف په کثرت د ویلو نصیحت کولو او په خپله به هم هغوی اکثر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اللهم صل علی محمد و آل محمد به وی زه یو ځل قادیان ته تللی وم نو ما ته دا دعا راکړې وه لیکلې چې دارالمسیح په هره کمره کې به دا ټولو نه مخکې یو ځل زما له طرفه یعنې د حضرت میر صاحب له طرفه به دا دعا کوې او د حضرت مسیح موعود علیه السلام په مزار باندې هم دا دعا کوې په کال 1990 کې هغې باندې یوه مقدمه جوړه شوې وه چې مجلس شورا کې په اثر رای باندې وه مقدمه د 298 سی وه خو جج هغوی ته وی چې تاسو په خپل تقریر کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه توهین کړی دی نو په دې هغوی ډېر په سختۍ د دې رد کړی او د جج مخې ته او ما ته به وی چې د دغه خبرې ما ته ډېر تکلیف و جج د بعض دوران هغوی ته وی چې میر محمود احمد
چې هغوی چې میر محمود احمد د عباس دوران د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه تر باره کې توهین‌آمیز الفاظ استعمال کړي دي نو په دې میر محمود احمد صاحب و چې دا په ما الزام دی او بیخي دروغ دي دروغ دي دروغ دي زه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او د صحابه د زړه نه عزت کوم او د هغوی په رسالت باندې پوخ ایمان لرم هغوی چې زه په خپله سید یم او د دوی د آل نه یم او څوک چې دروغ وایي نو په هغې باندې لعنت وایم د جج مخې ته ډېر په جرت هغوی دا بیان ورکړی و په آخري بیمارۍ کې خو هغوی په خاص طور په دعاګانو باندې په درود به هغوی ډېر ویلو او دا الفاظ به بار بار وي چې زه د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم غلام یم حضرت مسیح موعود علیه السلام سره به هغوی د مینې ډېر اظهار کولو دا هم خپل مثال یوه مینه وه دا د هغوی زوی وایي چې ما ته یاد دی چې په کال 1909 کې الفضل ربوه د جومات د سلو کالو د تقریباتو په موقع د سلسلې د مشرانو انټرویوز اخیستی وو نو هغوی صرف دا ویلي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام دا د ټولو نه لویه معجزه ده چې د خدای پاک چې د انسان تعلق خدای پاک سره ژوندي خدای سره یو ځل بیا جوړ کړو دغه قسم الفاظو د هغوی ځینې وخت د بیمارۍ په ورځو کې قادیان به نه شو تللی تیاري به وه پروګرام به منسوخ شو خو په آخر وخت کې به یو مینه وه قادیان ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام په مزار باندې د حاضرۍ یو شوق و نو دغې په وجه هغوی بیا هم تکلیف په پورته کړو ولاړ به وړو د مطالعې باره کې لیکلی دي چې قرآن د بخاري او د روحاني خزاین مطالعه د هغوی د ژوند معمول و او د دې تلقین به موږ ته هم کولو څوک به چې ورسره ملاوېدو له راتله نو هغوی ته به هم د دې د مطالعې تلقین کولو په کال 1990 کې په هغې باندې یوه مقدمه شوې وه یو شپه د چینوټ په حوالاتو کې پاتې شوي وو دوی وی چې زه ملاقات له ورغلم نو ما ته وی چې ما له یو بالټۍ یو ډولچه او یو براهین احمدي راوړه نو میا خورشید ورسره وو نو هغوی وی چې دومره په تنګو حالاتو کې دومره ګرمۍ کې دومره ګران کتاب به څنګه لولې نو هغوی وی چې زما دپاره ګران نه دي مخکې ما 15 ځله لوستی دی برحال وړوکی شان ځای و هغه د ګرمۍ ورځې وې خو ډېر په تکلیف هغوی تېرې کړې وې خو طبیعت د هغوی نفیس و نفاست پکې و نو دا ډېره تنګي وه خو په دغه موقع هم هغوی ته فکر د مسیح اسلام د کتاب له لوستو و دیني علوم چې پکې د اسلام نه علاوه د یهودیت عیسایت وغیره مطالعه هم په هغې باندې دوی ډېر دسترس لرلو د مذاهبو د موازنې هغوی خاص مهارت لرلو روایتي فقه نه هغوی تنګ وو همیشه به دغه خبرې هغوی نصیحت کولو چې قرآن د سنت او صحیح احادیثو د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د هغوی د خلفا د علم کلام نه رهنمایي ترلاسه کوي دنیاوي علوم په خاص طور ساینسي علومو مطالعه او د تاریخو مطالعه او دغه شان د تفریح لپاره د هایکنګ په علومو باندې هم کتابونه په کثرت د هغوی لوسته د انګریزي شاعرانو کلام او دغه شان د اردو شاعرانو کلام هم دوی لوستی و او د ډېرو شاعرانو شعرونه ورته یاد و په خپل آیپیډ به دوی د شاعرانو کلام لوستو هم د ژبو د زده کړې دوی هنر لرلو د اردو عربي د انګریزانو علاوه هسپانوي د اطالوي او عبراني ژبې باندې دوی ته خاص ډېر عبور ترلاسه شوی و د اطالوي پروګرامونو خو دوی په ټي وي او په آیپیډ باندې ډېر په باقاعدګۍ کته او وجه دا وه چې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په یو زمانه کې دوی ته د اطالوي ژبې د زده کړې ویلي وو د دغه خبرې اظهار یې فرمایلی و چې حضور به دوی اټلي ته لیږي نو دوی به ته به وایي چې دا ژبه زده کوي نو دوی وی چې زه دا زده کوم ځکه چې هغه حکم منسوخ شوی خو نه دی او تر ننه پورې دا حکم ما لپاره دی نو زه به دا جاري ساتم د مال د قربانۍ لپاره دوی یو خاص جوش لرلو د مال قرباني په یو خاص جوش دوی کوله او دغه شان چې کومه برخه د دیوه د جایداد نو فوراً د جایداد برخه هغې کې ورکړې وه حصه جایداد ادایګي کړې وه مبشر ایاز صاحب چې د پرنسپل دی هغوی وی چې میر صاحب یو ډېر معصومانه او پاکبازه ژوند تېر کړی دی ډېر نفیس خو ډېر عاجز او منکسر المزاج
او د قناعت او د توکل یو اعلی مثال په تور دی ژوند تیر کړی دی د علم او د عرفان یو سمندر خو و ډېر لوی عالم و د ټولې خبرې ټیک دی مفسر هم محدث هم د جماعت احمدي د تاریخ د وړومبي خوش نصیبه عالم و چې د قرآن د ترجمې سره سره د صحیحته د اردو ترجمې توفیق ورته ملاو شوی دی د میر صاحب ژوند عبادت و او دغه خبره د میر صاحب ژوند چې کوم دغه خبره نه ډک و چې بس کار 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 او د چوټۍ لفظ د میر صاحب په لغت کې نه و میر صاحب بېشکه خلافت نما وجود و د خلافت اطاعت او د خلافت سره مینه دوی موږ ته ښودلی ده په خپل عمل یې ښودلی ده چې د خلافت احترام دی ته وایي یو ځل بیمار و په سایکل باندې به دوی راتله او ونیمه 20 منټه راپاسه 7 بجې به دوی جامعه به شروع کېده نو دوی به هغه ټایم باندې ورسېده او 2-3 ځله دوی پرېوتې وو د سایکل نه نو ما دوی ته ووایي حضور فرمایي چې ما دوی ته ووایي چې تر 10 بجو پر انتظار کوئ 10 بجې ځئ جامعې ته نو دا خبره هم هغوی حکم ګڼلې وه او 10 بجې به دوی دفتر ته رسېده او بیا یو ځل مبشر صاحب دا هم لیکلی دي چې یو ځل دوی راغه نو د 10 بجې نه مخکې دوی په برانډې کې دوی ګرځېدنه ما لږ ساعت خو انتظار وکړو بیا ما دې نه تپوس کړو تاسو بهر ولې ګرځئ لګئ دننه ولې نه راځئ نو هغوی وویل چې لا لس نه دي شوي او ما ته د وخت د خلیفه دا حکم دی چې دفتر ته به 10 بجې ځئ نو ځکه به زه هم 10 بجې دفتر ته ځم نو یو مثالي اطاعت و د هغوی یو نمونه و هغوی خلکو لپاره د افسرانو لپاره هم د ماتحتانو لپاره د نور ناصر صاحب دی د قادیان مربي هغوی وایي چې یوه خبره چې همیشه د دې ماته یادېږي هغه دا ده چې یو ورځ په قادیان کې زه مسجد مبارک کې ناست وم نو میر صاحب د جومات چې کوم لومړي صف وایي کې ګرځېده او د هغوی داسې ګرځېدله دعاګانې کول ډېر ښه ماته معلوم شو او ډېر خوند ترې ما اخیستو اوس وخت پسته ما ته همت وشو نو زه ورمخکې شوم ورځ مې ورته وکړو چې تاسو د جومات کوم لومړی صف دی کې تاسو ګرځئ د دې وجه څه ده نو هغوی وایي چې ما حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه لیدلي وو چې هغه همدې ځای کې ګرځېده نو زه ځکه هم د هغوی په شان د هغوی په نقش باندې دلته ګرځم لګیا یم نو عجیبه مینه وه حضرت مسلم موعود سره ده فیروز عالم صاحب لیکي چې زما د جامعې د زمانې نه د دویم یا دریم کال و چې دوی د پرنسپل په طور راغلي دا زموږ خوشنصیبي ده چې هغوی د تعلیم نه زیات د خپل مثالي شخصیت په ذریعه د عالم با عمل کېدو په لحاظ زموږ تربیت کړی دی د دې درسونه تر څو به چې ممکنه و ما به اورېده او عمل کوشش مو به کولو هغوی موازنه مذاهب موږ ته ښودلی وو اکثر به موږ ته دلیلونه به موږ ته باندې لیکل او ښویلو به چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپلو تحریراتو کې وړاندې کړي دي وایي چې یو ځل ماته یاد دی چې د حضرت عیسی علیه السلام د معجزاتو باره کې هغوی موږ ته سبق ښودلو او ناڅاپه هغوی د سوال په رنګ کې وفرمیل چې آیا نن سبا هم معجزې کېږي بیا خپله یوه تجربه هغوی واوروله چې یو ځل د جلسې په ورځو کې چېرته د دې د ډیوټۍ دوران داسې شوي وو چې خوراک لپاره روټۍ ډېره کمه وه او ناڅاپه ډېر مېلمانه راغله نو هغه لږه شان د روټۍ چې کوم هغه تقسیمول شروع کړه نو د خدای په کای کې ډېر برکت واچول او ټولو خوړلې وه اوس کمي محسوسه نه شوه د دوی نوسي دي حشر احمد مربي دي هغوی لیکي چې خدای پاک سره دوی ډېره مینه لرله یو عجیبه اثر د خدای پاک د مینې په دی او د هر چا په زړه کې د دې چې کوم خدای پاک سره مینه وه د هر چا په زړه کې د هغې یو اثر هغې پرېښی دی تهجد کې باقاعده وو مزونه کې باقاعده وو حضور فرمایي چې دوی اوس مربي جوړ شوي دي دوی ته هم پکار چې خپل د نیکه په نقش قدم د روانېدو کوشش وکړي قرآن سره مینه د هغوی داسې وه چې داسې عشق بل چېرته نه و لیدلی ډېر اوږد تلاوت به هغوی کولو د سهار لمونځ نه پسته و چې کله زه طفل وم نو څه وخت دوی سره په کور کې د اوسېدو ماته موقع میلاوه شوې ده او د تهجد نه پسته به دوی د سهار لمونځ لپاره به زه راپاڅولم او ډېر اوږد تلاوت به هغوی کولو ډېر په غور په مینه به هغوی لوستو قرآن او ما باندې ډېر اثر و د هغې او چې کله زه جامع کې داخل شوم په کینیډا کې
نو چې کله بل تتلم نو رانه به تپوس کولو چې د قرآن ترجمه د یو بیل ښیي یا یو ځای نه ما وی چې بیل نو په دې هغه ډېر خوشحاله شوي چې داسې پکار دی چې خلکو ته وي تفسیر خو راشي خو ترجمه نه راځي نو حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د مینې ذکر هغه داسې کړی و چې د روحاني خزان سره هغه ډېره مینه کوله او ډېر ځلې ماته دا وایي چې د مسیح اسلام کتابونه ما ډېر لوستي دي ډېر ځل او هر ځل نوې مضمونونه راوځي او ځلې ماته دا وایي چې روحاني خزان چې ولولې نو د قرآن حدیث سیرت ټول هر څه باندې به پوه شي او دا خبره خو هغوی ماته یو ځل کړې وه چې د حضرت مسیح اسلام کتابونه ما 3 ځله خو ضرور ویلي دي او ځینې کتابونه مې 3 ځله زیات هم لوستي دي خو د عاجزۍ انتها دا و چې هیڅ د علمیت اظهار نه و کړی یو ځل خطبه اورېده نو په کور کې بجلی بنده شوه په ربوی کې اکثر بجلی بنده شي پاکستان کې چې ټي وي بند شو نو زه وړوکی وم پاڅېدم روان شوم نو هغه وویل چې کښېنه ته څه خبره چې څه وخت بجلی به راشي او د وخت د خلیفه خطبه به بیا شروع شي او ته د هغوی الفاظ د تا نه چېرته پاتې شي اورېدل نو دا یې برداشت نه و نو یې کښېنه او دعاګانې کوه د تلو اجازت نشته دې کې هم ډېر برکت وي و یو ځل څه تقریب و چېرته چې حضور فرمایي زما خطاب و خو هغوی ته اطلاع نه وه وانه لیدو نو ایم ټي چې ولګولو نو هغه ختم شوی و نو یو خادم ته وایي هغه په آیپاډ باندې لګولو کوشش وکړو نو په هغه پکې بلې ژبه کې را روان و هغه بیا ما هغوی اورېده خو چې کله زه راغلم نو ما هغې ته په اردو کې ولګولو نو ډېر خوشحاله شو او ډېر د شکرګزارۍ اظهار هغوی کړی و چې تا زما ډېر مدد وکړو په ما ډېر لوی احسان وکړو ماشومانو سره به هغوی د شکرګزارۍ اظهار کولو امیر سفیر صاحب چې مدیر دی د ریویو آف ریلیجنز هغوی وایي چې ما د خلافت د اطاعت عجیبه غیر معمولي نمونه یې لیدلې ده کله چې زه دې شعبې ته راغلم نو هغوی ما ته ووایي بلکې ما په خپله هغې ته ویلي و امیر صاحب ته چې حضور فرمایي چې تاسو علما ته ووایي چې مضمونونه لیکي ریویو آف ریلیجن لپاره ما ورته نومونه ښودلي وو یو څو عالمانو پکې د میر محمود احمد صاحب مې ورته هم ویلي وو نو چې هغه وخت ما چې پته وکړه نو هغوی په پاکستان کې وو نو په دېشته کېدای شي چې د شپې 11 بجې وې نو د هغې د خپلوانو راته وویل چې نه وده به نه وي ما ورته فون وکړو د هغوی اهلي اوچت کړی وو نو ما ورته چې هغې سره خبره کول د هغوی چې هغې ښوده دي خو دغه دوران د میر صاحب سترګه وغوړېده او هغوی د فون ګنټې چې اورېدلې وه یا په خبرو د هغوی سترګه غړېدلې وه نو هغوی خبرې وکړه نو ما ورته داسې وي چې د خلیفة المسیح دا ویلي دي چې تاسو د ریویو لپاره په فلاني مضمون باندې موضوع باندې مضمون ولیکئ نو هغوی وایي چې دا وخت زه نه پوهېږم لږ یم سهار به درته ووایم بهرحال هغه بله ورځ میر صاحب یو د 15 صفحو مضمون لیکلی ما ته رالیږلی و چې ما امیر سفیر ته ولېږلو چې دا مضمون د هغې طرف نه راغلی دی او امیر صاحب لیکلي وو چې د شپې یو د هلک فون راغلی و چا چې دا خبره کړې وه چې خلیفة المسیح دا فرمایلی دي چې ته دا مضمون لیکه نو ما دا ولیکلو دا لومړی قسط درلیږم لګیم د 15 صفحو آینده به درلیږم نو تر دغه حده هغوی اطاعت کوونکي وو د وخت والا اطاعت خو ما تاسو مخکې مو ویلو چې دفتر ته نو راغلی چې 10 بجې چې شي نو هله به دننه ځمه بیا د حضرت عیسی علیه السلام د کفن باره کې به پروګرام کېدو دلته به چې کوم نمایش لګېدو جلسې کې نو هغې کې هم دوی شاملېده هر کال او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د تعلیماتو په رڼا کې به هر څه به هغوی بیانول او دا هغوی فرمایل د امیر سفیر دا لیکلي دي چې مربیان چې کله په یو علمي موضوع باندې مطالعه کوي نو اصل یې جماعتي اړخونه هغوی پرېږدي او دنیوي حوالو باندې زیات پام کوي خو د میر صاحب طریقه دا و چې ټولو نه مخکې به هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام تحریرات او مواقف په مکمل طور باندې
هغې باندې به پوهېده او بیا به وروستو غیر جماعتي یا سیکولر اړخونو به کته وایي میر صاحب ډېر په اعتماد د دنیا چې کوم لوی د عیسی علیه السلام د کفن چې کوم ماهرین دي د هغې مخې ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام عقیده وړاندې کړې وه او د حضرت عیسی علیه السلام د صلیب نه د ژوندي بچ کېدو چې کومه واقعه ده دا به بیانوله او د ریویو اف ریلیجن ټیم چې ډېره مودې راسي په دې باندې چې کوم تحقیق شوی دی دغه دا واقعه ده چې ریویو اف ریلیجن ډېره مودې راسي په دغه موضوع باندې د مختلفو زاویو او اړخونو نه کار کول او د هغوی کوشش دا و چې د کفن باره کې چې څومره ساینس یا د تاریخ او نظریاتي اړخونه دي هغه د وړاندې کړی شي او جماعتي موقف له تقویت ورکړی شي خو د دې په مقابله کې د میر صاحب چې کومه حکمت عملي وه هغه مختلفه د هغوی حکمت عملي دا وه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام دا زور ورکړی دی چې مرحوم عیسی باندې او د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم نکات دي هغه د بنیاد جوړ کړی شي او باقي اړخونو له دې اضافي حیثیت ورکړی شي هغوی بار بار همدا موقف وړاندې کولو او مرحوم عیسی هم هغه کړی ده چې د واقع صلیب باندې پوهېدو کلید دی د ریویو د ټیم په کوششونو د جماعت اخلاقي تاثر مضبوطه شوی دی او ماهرین سره تعلقات هم ښه شوي دي خو په علمي سطح باندې چې کوم فیصله کوونکي اثر د هغه نه و پرېوتی خو د میر صاحب د چې کوم د حکمت عملي وه اخر دی خپل اثر ښودلی و او د شراوډ د دا وخت د ټولو نه چې کوم مشهور معروف او فوټوګرافر بیری شراوډ د هغوی په خپله دا اعتراف کړی چې که تاسو خپل د مرحوم عیسی باره کې چې کومه نقطه ده دا ثابته کړئ نو زه به ومنم چې عیسی واقعي صلیب نه بچ شوي وو او د دې بې شمېره واقعیت خلکو ماته لیکلي دي نور هم دي د ماشومانو له طرفه د اولاد له طرفه د نورو خلکو له طرفه د واقفینو له طرفه د مربیانو له طرفه دا بیانول ګران دي خو یو څیز چې هر مربي لیکلی دي او ډېرو هر چانل ډېرو خو لیکلی دي هغه دا چې یو لفظ وایي دا راونیسئ قبر او په دې عمل وکړئ او د قبر معنی به هغوی دا ښودلی چې قاف قرآن ب بخاري د حدیث کتاب او ر روحاني خزاین دا به وي چې کدی تاسو ماهر شئ دا ترلاسه کړئ او په دې د عمل کوشش وکړئ دینه د علم د زده کړې کوشش وکړئ دینه د روحانیت د زده کړې کوشش وکړئ په خپل مقصد کې به کامیاب شئ د خپل مقصد ترلاسه کولو کې به کامیاب شئ اسې هم د قبر چې کم لفظ دی دا که انسان ته یاد وي نو خدا پاک ورته بیا یاد وي او چې خدا پاک یاد وي نو بیا انسان په تقوا باندې روانېدو کوشش کوي بهرحال د خلافت یو عظیم معاون او مددگار و جانثاره و په حرف باندې عمل کوونکي و باوفا و داسې سلطان نصیر و چې کم ملاویږي با عمله عالم و حضور فرمایي کم از کم ما ته خو د دې په شان مثال بل لا نه ښکاري خدای پاک دی وکړي او د خدای پاک په خزانو کې خو هېڅ کمی نشته خدای پاک دی وکړي چې داسې مثالونه د نور هم پیدا شي او داسې باوفا او مخلصه او په تقوا باندې روان مددګاران د خدای پاک د خلافت احمدي له د مسلسل ورکوي او د دې اولاد ته د هم د خپل پلار د دعاګانو نه برخه ملاوه شي او د هغې په عمل باندې او د هغې په نصیحتونو باندې روانېدو توفیق د ورله خدای پاک ورکړي دویم ذکر لکه څنګه چې ما ویلي وو د یو احمدي دی چې تیر ورځو کې په اسیرۍ کې وفات شوي دی ډاکټر طاهر محمود صاحب د کراچۍ د غلام رسول صاحب زوی وو انا لله و انا الیه راجعون د وفات په وخت دی عمر 80 کالو د تفصیلاتو مطابق طاهر محمود صاحب صدر حلقہ ملیر کالونی کراچی او نور
ملګری ایاز حسین صاحب سره ملیر کلونه کراچۍ کې د خپل د جومات د طرز تعمیرو دلته د جمعې د مونځ کولو په وجه پولیس د دې خلاف الزام لګولی و او د دې ګرفتاره کړي وو. دوی د ګرفتارۍ نه مخکې ضمانت کړی و مخکې، خو بیا وروسته د دې ضمانت منسوخ شو او دوی ګرفتار کړي شو. او دغه دوران چې کله د ضمانت لپاره په عدالت کې وو، د مخالفانو هجوم وو او چې کوم مخالفانو وکیلانو هغوی پر باندې حمله کړې وه او دوی باندې تشدد کړی و او د خطرناک نتایجو دړکې ورکړې وې. بلکې د پولیسو اهلکارو چې هجوم ته وی چې دوی اولی په ګولې او په پولیس سټیشن کې هم په دې باندې تشدد شوی و. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خلفا خلاف بدزباني کولو باندې مجبور شوي، خو دوی استقامت ښودلی و. دې نه پس دوی جیل ته منتقل شوي وو، جوډیشل نه پس، او جیل کې دوی تر 2 میاشتو پورې وو. وفات نه څه ورځې مخکې د دوی په ګردو کې د انفیکشن په وجه جیل کې طبیعت خراب شو، هلته هسپتال ته ولېږلی شو او څه ورځو پس ته دوی وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. د وفات په وخت هم په هسپتال کې دوی ته اتکړۍ لګولې شوې وې، د دوی په لاسونو کې اتکړۍ وې. دا چې کوم د دوی د وفات دی دا هم د تشدد په وجه کېدای شي چې اندروني دوی زخمونه راغلي وي او کېدای شي چې همدا سبب د دې جوړ شوي وي. نو په دغه لحاظ د اسیرۍ تکلیفونه دوی برداشت کړي دي، وهل یې خوړلی دی، د عدالت مخې ته وهل خوړلی دی او شواهد داسې دي چې په دغه لحاظ دوی ته د شهادت مقام ملاویږي او دوی د شهیدانو په زمره کې هم راځي. د وصیت په نظام کې شامل وو او بطور صدر او سیکرټري دعوت الله او ډېر نور ځلي تنظیمونو کې د خدماتو موقع دوی ته ملاوه شوې وه. د دوی تره حکیم احمددین صاحب په ذریعه د دې خاندان ته احمدیت راغلی و. هغوی د حضرت مولوي امام دین صاحب چې د مسیح اسلام صحابي و، د هغوی په توسط په کال 1920 په لسیزه کې د خلافت ثانیه په دور کې بیعت کړی و، احمدیت کې شامل شوی و. اینه پس د هغوی والد هم احمدیت قبول کړی و. د غریبانو پرده پوشي به یې کوله، مالی مدد به یې کولو. د ډېرو غریبانو ماشومانو جنکو ودونه دوی کړي وو. په جیل کې هم د ملګرو چې کوم قیدیانو د هغوی مدد به دوی کولو. ملاقات دوران چې کله دوی جیل کې وو، چې کله به دوی نه تپوس وکړی شو چې څه تکلیف خو نشته، نو دوی به چې تکلیف څنګه دلته خو زه د دین له خاطره راغلی یم، ما ته خو موقع ملاویږي لګیا د تبلیغ. هغه وخت هم دوی د ویرې نه بغیر ښه په نره به تبلیغ کولو. طاهر محمود صاحب خلاف په 19 جنوري کال 1988 پولیس سټیشن ملیر کالونۍ کراچۍ کې یوه مقدمه جوړه شوې. مقدمه دا وه چې یو مدعي دا وی چې زما د کشر ورور بیعت دوی کړی دی ورباندې، یعنې احمدیت کې شامل کړی دی او په دغه وجه هم دوی اسیر پاتې شوي وو. دا دویم ځل دوی ته د اسیرۍ شرف ملاو شوی و. مخالفت سره هم مخ و. 3 ځله مخکې په دې باندې حملې شوې، خو خپله معامله دوی خدای پاک ته سپارلې وه. یو خوب هغوی لیدلی و چې یو حمله آور دی چې د خدای پاک په ګرفت راغلی دی. هغې نه پس د هغه تن چې کوم دښمني چې چا کول هغه ووژلی شو په خپل یو چرته جګړه کې. او دغه صورتحال چې کوم خلک وو هغې د دې کور ته راغلي وو او دغه صورتحال په وجه کوم چې نور 2 کسان وو هغې د مرحوم کور ته راغلي وو، د خپل فعل معافي هغې غوښتی وو، دوی هغې معاف کړی وو، فوراً څه مقدمه یې پرې نه وه کړې. د مرحوم اهلیه بیانوي چې ما سره د دې رویه مثالي وه. د جومات لپاره دوی وقف وو، د شپې به واپس راتله، خو ما هېڅ دې نه ګیله نه وه کړې، ځکه چې زما زړه مطمئن و چې دوی د خدای پاک د دې د غیب نه زموږ مدد کوي، د دې د خاوند د خدمت په وجه او د دې په ماشومانو کې یو واقفي زندګي دی
مربي صلی الله علیه وسلم دی هغې لیکلي چې کال 1983 په لسیزه کې د سیر رحم الله جوړېدو ساده دوی ته نصیب شوی و. په دغه موقع پولیس په هغې باندې ډېر زیات تشدد کړی و او چا به چې د تشدد ورته به دا وی چې احتیاط کوئ اوس، نو دوی به ډېر په جذباتي انداز کې دا وی چې ما د پولیس وهل خوړلی دی، اوس څه ویره نه ده پاتې او نور هم په نره به دوی بیا دعوت الله وی کوله. د دې په غمزپلو کې د دې اهلیه محترمه مبشره صاحبې نه علاوه یوه لور ده او 3 زامن دي. د دوی زوی مدیر محمود صاحب مربي سلسله دی په پاکستان کې. خدای پاک دې د مرحوم سره د مغفرت سلوک فرمای، درجات دې ورته اوچت کړي او د دې اولاد ته هم د دې په نقش قدم باندې روانېدو توفیق ورکړي. حضور فرمایي چې موږ نه پس ته به نماز جنازه کوو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.